سیکنډ سره زیم همیره اور د نن مهم خبرونه د پاکستان حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په هدایت د غزا ته 200 ټنه امدادي سامان اتلسم کې روان کړی دی دفتر خارجه ترجمان وینا ده چې پاکستان د فلسطینی عوام سره هر وخت پرزم ولاړ دی په بنو کې د فرنټیر کور اف سی په چیک پوسټ ډرون حمله لوجه یو اهلکار شهید شوی دی او 3 ژوبل شوی دي تفصيلات تر مخه پاک فوج او پولیس په علاقہ کې سرچ اپریشن تر سره کړی دی چې پکې مشکوک کسان نیولي دي د خوارجو 2 مقامي سہولتکارانو کورونه هم ویجاړ کړي دي هنزا سند اوبو سطح اوچتېدو لوجه د کراکورم شهرا یو برخه لاو شوې ده او دغه لاره هر قسم ټرافیک لا بند شوې ده پولیس وینا ده چې شهرای کراکورم د بندیدو لوجه پاکستان چین ترمنځ مکی رابطې منقطع شوې دي د هند دفاع وزیر جدید مسلح ډرونز او سوپرسونیک کروز میزایلز د اغستو منزوري ورکړې ده د خیبر پختونخوا ضلع 400 کې هپیټایټس بی او سی خورېدو کې اضافه شوې ده او د دې بیماری کچا په خطرناکه توګه لوړه شوې ده د راپورټ تر مخه یوازې جولای په میاشت کې یو سل شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي دا تر دې د مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ